नसनन هغه خلق چې په الله مین دي، هغه خلق چې په قرآن مین دي، او هغه خلق چې الله هم په مین دي، هغوی ته نن د الله د کتاب نقشه پیش کړو چې الله تاسو ته څه رالیږلي. الله په خپل کتاب کې څه وایي؟ نو ټولو نه اول صاد والقرآن ذی الذکر. الله تعالی فرمایي والقرآن، قرآن گواه ده، قرآن باندې قسم خوري الله، او د الله قسم چې وي دا د گواهی د پاره وي. لکه منګه وایو والله الله باندې قسم ده، معنا دا ده چې الله گواه ده زما په دې خبره. نو الله فرمایي والقرآن، گواه ده قرآن په دې خبره باندې، ذکر چې دا قرآن د نصیحت کتاب ده، دا قرآن د تعلیم کتاب ده، دا قرآن د جوړ کتاب ده، دا د فساد د ختمولو کتاب ده، دا په خلقو د راټولولو کتاب ده. ذکر دا د نصیحت خبرې دي، دې کې قصې نشتا، دا د کہانیانو کتاب نه ده. دې کې د بزرګانو کرامتونه الله نه دي ذکر کړي، دې کې د مولایانو صفاتونه الله نه دي ذکر کړي. ذکر دا قرآن د نصیحت کتاب دی، او ذکر نصیحت ته وایي. ذکر څه شي ته وایي؟ نصیحت ته وایي. الله فرمایي بل الذین کفروا، ارمان دا دی بلکې الذین هغه کسان کفروا چې کفر کړي فی عزت و شقاق. الله فرمایي څوک چې زړه کې انکار لري، څوک چې زړه کې کفر لري، فی عزت و شقاق، هغه خلک تکبر کې پراته دي، هغه لوی کې پراته دي، هغه په دشمنۍ کې پراته دي.